قانونپوهان وایي اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن نومي قانون لاندې اوس هم په زرګونو تنان د لادرکه کېدو وروستو په حراستي مرکزونو کې دي. دا قانون په کال 2011 کې یوازې د قبایلي ضلعو دپاره جوړ کړی شوی و چې امنیتي ادارو ته پکې بېسیاره اختیارات ورکړل شوي او هغوی کولی شو چې بغیر د سی اف آی آر نه تر ډېرې مودې کوم تن نیولې او ځان سره ساتلی شي. قانونپوه شبیر حسین ګیګیاني وایي دا قانون د بنیادي بشري حقونو پر ضد دی. دا سکیورټي ادارې چې کله موږ غواړي څوک موږ غواړي د کم ځای نه موږ غواړي بغیر څه تپوسه بغیر جوازه بغیر قانوني اجازته هغه کس چتولی شي. دویمه خبره ده چې زموږ عین قانون دا و چې یو کس ګرفتار هم شي نو 24 غنټو کې دننه به د مجاز عدالت ته پیش کړي نو دې کو بیا فردر په کسټډي کې ساتیم نو به د عدالت په اجازتي او د عدالت په ریکارډ باندې په دې اکشن نیټ کې د 2008 او 209 نه د 2020 ته خلک بندیوان دي یو عدالت ته تر نن پورې نه دی پیش کړي. په کال 2013 کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو وروستو د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن حیثیت هم ختم شوی خو شبیر حسین ګیګیاني وایي د دغه علاقو خیبر پښتونخوا کې ځم کېدو وروستو د یو آرډیننس د لارې صوبایي حکومت دا قانون ټولې صوبې ته وغځاو خو د آرډیننس قانوني مودې ختمېدو وروستو د نورې صوبې نه ختم شوی او د یو بل اکټ لاندې دا اوس هم په قبایلي ضلعو کې لاګو دی. سپریم کورټ کې هغه آرډیننس چې کوم گورنر شاپرمان په اگست 2019 کې کوم لاګو کړو ناغه چونکې دا آرډیننس ټول عمر چې کوم دی 120 ورځې ناغه عین دی بیا هغه آرډیننس دی ایکسټند هم نکو او اسمبلی ته پیش هم نکو هغه اتوماتیکلی ختم شو نو په خیبر پښتونخوا کې نشته خو صرف دی چونکې د دې فیصلو د کورټ د فیصلو خلاف سپریم کورټ ته لاړل هغه سټې ورکړی و نو دا سټې د وجه نه صرف پخوانی قبایلي سیمې هده پورې د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن لاګو دي او نور زموږ صوبه کې نشته. شبیر حسین ګیګیاني وایي د دې قانون لاندې فقط پښتانه لادرکه کړی شوي دي. د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان ډیوته وویل د دوی حکومت د بنیادي بشري حقونو خوندي کولو لپاره ځانګړي قوانین لري خو په ځینې وختونو کې د مخصوص حالاتو لپاره داسې قوانین جوړول لازمي وي. ګوره چې دا خو ډېره کلیر ده اوس خو قبایلي علاقه جات کوم چې اضلاع دي نیولی مرجډ ډسټرکټس نو هغه خو د خیبر پښتونخوا حصه د پاغي کې خدا خبره نشته چې بیله صوبه ده او دا نور چې دنه دا بیله صوبه ده هر یو قانون چې اوس پاس کیږي په ټولي صوبې باندې لاګو کیږي نو دې خبره کې سرشتیا نشته. دا قانون د دې صوبایي اسمبلی د دې صوبایي اسمبلی پاس کړی دی او په دې کې د دې صوبې منتخب شوي نمایندگان ناسي چې خلکو ولا ووټ ورکړی دی او همدې اسمبلی پاس کړی د ټولې صوبې دپاره پاس شوی دی او نور د هغې هغه وجوهات چې کوم دي چې د دې قانون ضرورت ولې راپېښ شوی دی نو هغه تاسو ته هم پته ده او ټول خلک په هغې باندې خبر دي چې کوم حالات دي او کوم یعنې ګوره یو وخت کې داسې وخت راغی چې ملیټري کورټس چې کوم دي هغه قایم شو یو ځل د 2 کالو دپاره قایم شو بیا ولې د 2 کالو ایکسټنشن ورکړ هغه مرکزي حکومت ورکړ او هغه وخت کې د پیپلز پارټۍ حکومت او زرداری صاحب صدر او هغوی دا قانون راوسته نو هغه وخت سره د هغې ضرورت و ځکه هغه قانون راوسته دلته زموږ په صوبه کې د دې اکشن ان ایډ اف سیول پاور د قانون ضرورت نو موږ د ضرورت ته دا قانون راوسته دی او د اسمبلی نه پاس شوی دی پراپر د ټولې صوبې دپاره دی. قانونپوهان وایي په قبایلي ضلعو او ملکان کې د دوی د معلوماتو تر مخه نږدې 15 حراستي مرکزونه دي او دغه کې په زرګونو داسې قیدیان دي چې د اکشن ان ایډ سیول پاور ریګولیشن لاندې نیول شوي او په کلونو یې کورنو سره رابطې نه دي شوي او نه ورته عدالت ته د تلو حق ورکړل شوی دی. شبیر حسین ګیګیاني وایي تر څو چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د دې قانون په اړه څه پرېکړه نه وي راغلي تر هغې به دا په قبایلي سیمو کې لاګو کوم چې د ابتیار نه هم زیات ظالمانه قانون دی. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.